باب صفت الصلاة مخکې د منځو له شرایط وغیره بیان شو کنه. اوس نه د منځو له کوم ارکان دی هغه ورکې ښایي. هغه نه د منځو له ټوله طریقه درته ښایي چې مونځ څه طریقه د اول نه تر اخره پورې څومره مسایل دی پکې دا ټول شیان دي. باب صفت الصلاة کې درته ښایي. صفت نشه مراد د الهیئة المقرره المشروع للصلاة منځ دپاره کومه مقرره طریقه د هیئت ته هغه ترې نه مراد د لکه فرعي شولو سنن شولو وغیره د ټول شیانو نه مراد دي. اوس مخته ښایي فرائض الصلاة د منځو له کوم فرایض دي نه یعنې ارکان ستتون شپږ دي. حنفیه حضرت په نسبت باندې نور حضرت ورکې واجبات وغیره هم شماري. دلته کې لفظ فرایض راغلی دی کنه د پروس په تعویل کې دي ځکه د فرض جون جمع ده کنه فریضتون جمع نه ده. دا مذکر د ستتون مؤنث ده دا به شي په تعویل کې چې پروز یعنی پروز الصلاة سته. اول نمبر شي دی پکې التحریمه تحریمه ده پکې الله اکبر ویل او قرآن کې دا راغلی دی لقوله تعالی وربک فکبر د خدای پروردګار شک او تکبیر کوي الله اکبر سره منځ کېږي. په دې باندې مواظبت ثابت دی په دې وجوب کې اختلاف نشته. والمراد به د وربک فکبر نه په اجماع د اهل تفسیر سره شمرت تکبیرة الافتتاح د افتتاح ول تکبیر ته مراد دی منځ تړل او منځ کول. نمبر دویم شی چې فرض دی هغه څه د والقیام او درېدل دي په ولاړه منځ کې څو پرې عذر وغیره نه وي. لقوله تعالی وقوموا لله قانتین الله ته ودرېږئ حال کونکم مسلین یعنې قانتین معنی چې کله منځ کوئ او په خشوع سره ودرېږئ. نمبر تین پسې دی والقراءة قرات کول دی مطلق قرات لقوله تعالی فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن کې کوم شیان تاسو ته اسانه هغه سره وایئ فاتحه شریف سره ویل واجب دی. بل شی پسې دی والرکوع و سجود پکې رکوع دی بل پکې سجدي کول دی صحیح ده د هم شدي د فرض دی. لقوله تعالی ورکعوا واسجدوا الله ته رکوع او سجده کوئ او د رکوع مخکې امتونو کې نه و کنه دی امت کې دی او نور سجده اوله څه د فرض عملي د صحیح ده دلیل قاضي سره نه د ثابت شوه ده بله ورپسې ده. والقعدة فی آخر الصلاة بله قاعده اخیر ده د فرض ده مقدار التشهد مقدار التشهد تشهد برابر. لقوله علیه السلام لابن مسعود رضی الله عنه چې کله پیغمبر صلی الله علیه مسعود صاحب ته د تشهد ورزکو حين علمه التشهد نو داسې ورته ووایي اذا قلت هذا چې کله د دومره مقدار کې شی او فعلت هذا دې دا وکړه نو فقد تمت صلاتک منځ دې پوره شو. نو ذکر علق التمام بالفعل چې دلته کې د تمام والي د منځو له پوره کېدلې تړلې دي چې پرې پیل پورې قرأ ولم يقرأ په تحیاتو پکې ووایي او که نه ووایي که نه قعود څه ده دې سره بسیطه ولا تحیاتو پوره کېږي لکه یې سړی د عبدالرسول مقدار برابر کېناستو که نه دې بس فرض منځ کېږي. نورې پکې به قرات تشهد کړی او که نه کړی ځان ته خبره چې واجب پرېدول پکې رالو. قال مخکې چې وما سوا ذلک دا خو فرض شیانو په منځ کې نه دي نسیه چې کوم شیان دي په سنتو نه هغه څه دي سنت دي. سنت مطلب دا نه ده چې سنت دي مطلب دی چې په سنت سره ثابت دي دا معنی ده هغه کې واجب هم شته سنت طریقې هم شته. دې چې اطلق اسم السنه دلته کې سنت ولا لفظ دې ته ووي که نه وفيها واجبات خو دا صرف سنت نه دي ښه که نه واجبات هم پکې داخل دي صرف سننو خبره نه ده که قراءت الفاتحه دي لکه فاتحه ویل ښه دي دا واجب دي په منځ کې وضم السورة معها چې فاتحې سره صورت ملول هم واجب دي. ومراعات الترتیب فيما شرع مکررا من الافعال چې کم افعال مکرر دي پر رکعات کې غانا هغه کې ترتیب هم واجب دی به ترتیب هم نه کې چې رکوع مخکې وکړي یا سجده مخکې کې رکوع پرېږدي یا قیام پکې وروسته کې رکوع اول وکړي. والقعدة الاولى او د اوله قاعده په منځ کې چې دا واجب و قراءة التشهد فی الاخیره او په اخري قاعده کې د تشهد ویلم واجب دي. والقنوت فی الوتر په دا وتر منځ کې د قنوت دعا ویل دا چې دی واجب دي. وتکبیرات العیدین د عید منځو لکم تکبیرونه دي دا واجب دي کنه دا ټول واجبات دي. والجهر فيما يجهر فيه کم ځای کې منځ کې ز جهر سره قرات کول شي هلته جهر سره ویل واجب دي کدا د پرېدلو سجده سوه در باندې راځي. والمخافته او پټ ویل واجب دي فيما تخافت فيه څه کم ځای کې پټ ویلی شي یعنې تتخافت فيه. ولهذا يجب عليه سجدتا السهو بترکها دي دغه شیانو په پرېږدولې باندې خو ځکه سړي باندې ښه واجبېږي سجده دي سهوي یعنی سهوي ولا دوی سجدي به کوي. هذا هو الصحيح دا صحیح خبره ده.
عدل ویلي چې وما سوى ذلك فهو سنة معنی شه ده وتسمیته سنة في الكتاب قدرې کې ورته ویلي چې دا شه ده د سنت مطلب شه ده مطلب دا د سلمه انها ثبت وجوبها بالسنه دا وشنه ځکه سنت ویل چې د حدیث سره ثابت دي کنه ځکه د سنت نور مطلب دا نه د چې سنت د عام معنی ولا سنت بلکې واجب دي نه مراد دي خامخ ته خبره کې چې مونږ به څنګه شروع کوو زګور او ته مثلا وای دا شرع فی الصلاه مثلا صلاه د منځ کې شروع کول غواړي مونږ شروع کولکه کبر دا به تکبیر کې چې الله اکبر بس مستدن شولو لما تعالی نمخ کې تلاوت وکنه چې وربک فکبر تکبیر بوکي وقال عليه السلام پیغمبر سمون ویل دي کنه چې تحریمها التکبیر د منزوله حرمت چې سره کېږي په تکبیر سره کې چې الله اکبر وې دینه مخ کې کم شي نه لاله هغه به حرام شي صحیح د حدیث کې مرغلي دي وهو شرط عندنا بدغه تکبیر کې مسله چې داغه د منزه د لپاره رکن دا او که شرط خود شي نه خارج شي ته ویل شي کنه او رکن په شي کې نه نشي تیل شي رکن شي داخل شي تیل شي شرط منه خارج شي مونږ چې وهو شرط عندنا دا تکبیر تحریمه سره دا شرط د منزه د لپاره چې کله دا وایي ته اوس منزه ته داخل شو کنه دینه بعد پکې نه نشین شروع کیږي خلافا للشافعي رحم الله امام شافعي سوي چې نه دا رکن دي حتى ان من يحرم من يحرم للفرض حرم تحریما لفظ ده کنه چې کوم سره فرض پر تکبیر تحریموي کنه لو يؤدي بها التطوع هغه ویل شي نه فلم سره د کول شي بغیر د دین چنیت ولا نوی او کی نوی نه ضروری نه دی او هو یقول هغه دام وای چې انه یشترط لها ما یشترط لسائر الارکان چې ګوره تکبیر تحریمات پر چې کوم شرطونه دي کنه ا د نورو ارکانو په شان دي کنه لکه نورو ارکانو کې شرطونه شته ندی د پاره ماغه شرطونه دي نه دا بیا په کیسه کې ونه کام شو لکه نور ارکانو د پاره چې د طهارت ضروری دي ستر عورت ضروری دي استقبال قبله ضروری دي نیت ضروری دي وخت ضروری دي نه د شته تکبیر تحریمی د پرم د شان ضروری چې تکبیر تحریمه کې نیت نه وي صحیح یا قبله ته نه ویلړ عورت نه پټ طهارت نه به څنګه کیږي چې د شته خبرین او هذه آیه الرکنیه د خود دې رکن کې دلی علامه شو کنه بس دا رکن شو ولنا مونږ چې نه انه عطف الصلاه عليه يعطف الصلاه عليه في قوله تعالى چې د الله تعالی د کوم کول دي نه چې وذكر اسم ربه فصلى دلته کې تو ګوره ته تکبیر بني د منځ عتب کړی دی ځکه کسو ګوره وذكر اسم ربه د خدای نوم ذکر کو نوم ذکر کو څه معنی الله اکبر وی دا معنی ده کنه کبر په معنی ده فصلى غنه بدی منځو کو نه دلته کې عتب د کل شی دی په جز بني کنه منځ کل شلو ته او د تکبیرات جوش ولې د سیوه چې خاص ذکر کوم خاصه بعد العام او ته ګوري کنه چې دا منځ کده اتب پښو پچا بنې په د تکبیر تحریما بنې نه ته ګوري چې یو شی اتب شي په بل بنې نه ماتوب بل نه شي بدل وي یو شاند شای نه وي کنه غنه غیر وي مغایرت پکې ورکی وي نو دینه پته ولګي چې دا رکن نه ده او بل د جز هم د کل غنی نه وي کنه ځکه د موږي چې دا خارجي شی دی خارج د شی دی ومقتضاه المغایرت د دې تقاضا ده چې د دوړ شان بدلی ولې حاصله تکرر ک تکرر الارکان موږ ته چې ګوره تا خو چې د نور ارکانو په شان دي تکبیر تحریمه خدا د نور په شان دي نشي کېدل ولی ځکه چې نور ارکانو کې خو تکرار شته کنه رکوع سجده د بار منځ کې نه ویلي دي کې خو تکرار نشته یو ری تکبیر تحریمات له بس و مراعات الشرایط خطا ویلي چې د پر شرطونه شته دي لکه څنګه نور شان د پر دې موږ جواب درکو ګوره چې د شرطونه خو ته زکه شمرو صدقه تکبیر تحریمه سره خو به نور ډیر شان ویلاړ دي قیام در پر رکوع دا وغیرہ ومراعات الشرایط د شرطونه له حسات الله د دی وجنه لمایت تسلیب من القيام دي سره قیام وغیرہ ډیر شان متصل دي همخت ته خبره کې چې حضرت صاحب چې کله ته د الله اکبر ویلو کنه الله اکبر سره خو لسونه او چای او چتای بکنه دا څنګه او چتای سمره او چتای ستري کې سره کم ځای پرې دا خبره خای ويرفع يديه لسونه بوچتای ما تکبیر سره بلسونه اوچت کی وهو سنت دا سنت طریقه ده لأن النبي عليه السلام واظب علی دی بنی پیغمبر سم مواظبت کړ دی وهذا اللفظ د کوم لفظ یعنی معاله فشر غردی کنه یشیرو ويرفع يديه مع التکبیر رغلیه کنه مع کله پسې د پر استعمالږي اتصال د پر استعمالږي مقارنت د پر نو هاذا اللفظ دا متن کې تمام لفظ استعمال کړی دي د شد اشاره اشاره کې الاشتراط المقارنه ته تکبیر یلو سره بلا سوچتای او هو المروي عن ابي يوسف رحمه الله د دې يوسف ابن رغردي والمحكي عن الطحاوي رحمه الله
امام تخوي صاحب نه دا خبره راغلې د حکایت ته ولسه خو سیده د انه يرفع يديه اولا تکبیر یې سره لوس مو چې دا اولا نو تلسونه او چات کا کنه غونو پر هغه نه بعد تکبیر وای ثم يكبر نو تکبیر اندی باندې عمله دا کنه مو باندې چې امام تخوي په عمل کړل ان فعله زکه څه اوله کې سړی د لسونه د سوچات کی کنه نه د لسونو چې تل سي درف الیدین نفي الكبرياء يعني غیر الله تعالی دې سره مشرک ودي الله نه لو ټول شنه وچتواله غټواله لري کو څه په دنیا کې هیڅ شنه دی غټول سړته د سیوله صرف الله یو ذات چې هغه د پر کبریایی ثابت ته کبریایی والنفي مقدم نه دا خو د نفي مقدمه ای کنه کوم شی ته اوله کې منفي کې هغه د مقدم نه دی کې نفي الکبریا غیر الله د الله نه له ارش نه ته کبریا منفي کوي لوی ولا ځکه ول سونه وچت کا غنه بد چې تکبیر ودا اثبات تا اثبات ورستوي وير په يديه بس لسونه باندې سی اوچته به څه درې سونه اوچته کوم زی پرې دوره به اوچته وير په يديه حتی يحاذي بابهميه صدا غاټي غوتي بخپل ر برابرۍ کی اوچته به کوم زی پرې شحمت اذنيه دی غیګون ولا پسکای پرې نرمو پرې وند شافعي مولا امام شافعي صاحب امام مالک احمد وی چیر په لمن کبه همټونو پرې اوچاتی والا هاذا امدا اختلاف د مونږه غوسره هم په تکبیرۃ القنوت کې هغه چې لسونه بندي پر وچته موږ سه غوګونو پر ولایت اید ولکم شدی تکبیرات یا کې به موږ چې غوګونو پر وچته ول جنازه هم د جنازه کې له د امام شافعي پر دلیل شه دغه چې حدیث ابو حمید الساعدی ابو حمید سعیدی ول حدیث قال غوي چې کان النبي علیه السلام اذا كبر رفع يديه الى منكبيه دلته کې منکبین لفظ راغلی دی ولنه مونږ ته چې مونږ د پرم روایت شته کنه ولنا روایت وائل ابن حجر سے ولا روایت وائل ابن حجر ولا والبراء سے ولا انس وانس سے ولا روایت چې ان النبي عليه السلام كان اذا كبر رفع يديه حذاء اذنيه وګونو پرې ولئن رفع اليد او د لاس دي پر چتول شي لاعلام الاصم سده کم کون سره د پسې منځ کې ویلاړې دي د تور وخه کته تکبیر خو نه اوري چې غوګونو تعالی سوچت کې غي چیرې وس تکبیر ورشالو او چې سینې مټ پر چته بیا خورسن لسونه نشي کتلې ته ولا کنه ځکه سمټونه دي مخې ته وته بما قلنا نه د کون سړی خبرول غوړي سوس تکبیر شو دا په اندي طریقې کې لکه کوم مو خلڅ غوګونو پرې غوتي وچاته کې وما رواه د کومه خبر امام شافعي سے نقل کړی د يحمل على حاله العذر دا عذر ولا حالات باندې محمل اول شي که څه مسله مثلا هغه ټیم کې غچ شو کې د ځې پر لسونو وشت کې نه خیر ده